بعضې کسان د تفسیر شوق یعنی د قرآن پاک هغوی غواړي چې موږ د قرآن پاک نه ځان خبر کړو نو دا ټول په یو چینل باندې نه کېږي. بعضې کسان د هغې شوقین د دې لپاره موږ ځان له یو چینل جوړ کړی دی باقاعده د تفسیر قرآن بای مفتی رحیم داد. زما په نوم باندې بیا د تفسیر قرآن خپل چینل دی نو په هغې کې د سورة فاتحې تفسیر اوس روان دی، بیا ورپسې سورة بقرې، سورة ال عمران. کوم کسان چې د تفسیر شوق یعنی نو په هغې کې یو تفصیلي او ډیټیل سره ترجمه د یو آیات 2-3 درسونه یې پکې د هغې شان نزول، په هغې کې مسایل، په هغې کې جدید مسایل، قدیم مسایل، د هغه آیات نکات او هغه آیات سره متعلقه مسایل هغه هم هلته بیانېږي. څه قسمه معلومات هغه ته پکار وي هغه چینل دی جوین کړي نو انشاءالله هغه ته به پوره فایده کېږي. الله دې زموږ دا کوشش زموږ ویل او ستاسو اورېدل خپل دربار کې قبول او منظور کړي. محترم سامعین کرام، د قرآن پاک درس ترجمه او تفسیر حوالې سره تر قرآن پاک آداب، اعوذ بالله، بسم الله د دې تفسیر بیان شوی. نن درته د سورة فاتحه فضایل بیانېږي. د قرآن هر صورت ډیر فضیلت والا دی، ډیر انوارات اور برکات لري، خو په دې کې سورة فاتحه ته خپل یو خصوصي مقام، عزت او شرافت حاصل دی او په احادیثو کې د دې صورت ډیر فضایل راغلي دي. یو روایت کې راځي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو ځل د اسمان نه یو فرشته نازله شوه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سلام وکړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې الله رب العزت تعالی یو دوه داسې بشارتونه درکوي او خوشخبریانې درکوي او دوه داسې څیزونه درکوي چې ستانه مخکې یو پیغمبر له یو نبي له نه دي ورکړي او یو دوه نورونه دله درکوي او بیا خپل ویل هغه انوارات او هغه برکات او هغه دوه څیزونه چې مخکینی پیغمبرانو نه دي ورکړی شوي هغه یو سورة فاتحه ده او یو د سورة بقرې اخیری رکوع او اخیری آیاتونه دي. دغه رنګې عزتمندو یو روایت کې راځي حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې الله رب العزت د ام القرآن یعنی د سورة فاتحه په شان صورت نه په تورات کې نازل کړي او نه په انجیل کې نازل کړي. او یو روایت کې راځي چې په سورة فاتحه د هر مرض د پاره شفا او علاج دی. نو عزتمندو سورة فاتحه موږ هم هر مونځ کې وایو او دا د خپل ژوند یو خصوصي وظیفه ګرځول پکار دي چې کله هم څه کار پیښ شي د بیماری حوالې سره فوراً موږ له د سورة فاتحه ورد کول پکار دي او وظیفه کول پکار دي. دا داسې یو وظیفه ده چې هر مسلمان ته دا یاده ده. اکثر مسلمانانو لمونځ ورځي سورة فاتحه ولا ورځي نو کله چې انسان بیمار شي فوراً دا صورت ووایي، اوبو باندې دم کی، ځان باندې چف کی، لاسونه لاس بدن باندې راکاږي مختلفو طریقو سره. ځکه دا هغه وظیفې دي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښودلي دي. دا قرآن کې دا وظیفه ذکر شوې ده د سورة فاتحه یعنی دا بیان شوی. دا رنګ عزتمندو یو روایت کې راځي حضرت ابو سعید بن معلا رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما یو ځل مونځ کولو جمعات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته آواز وکړو چې فلانی راشه. نو زه ورننهلم مونځ مې کو چې کله مونځ نه فارغ شوم وروسته لاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل هلکه ولې رانلې؟ ما ورته ویل جي ما مونځ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل تا قرآن کې نه دي لوستلي استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې کله تاسو ته د الله او د رسول طرف ته راوبللی شئ نو تاسو ورځئ، یعنې تاله پکار و چې راغلی وې زما خبره آواز باندې. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل چې د جومات د وتلو نه مخکې زه تا ته د قرآن د ټولو نه عظیم صورت او لوی صورت ښایم، ما ته بیا یاد کا. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جومات نه وتو وی نبی اسلام زما لاس خپل لاس کې ونیولو
وی ما ورته یا رسول الله تاسو ماته ویلو چې زه به درته د قرآن پاک عظیم صورت ښیم. نبی اسلام ته او د قرآن پاک عظیم صورت الحمدلله رب العالمین دی. دا سوره فاتحه دا عظیم صورت دی، عظمت والا صورت دی، او دا الله رب العزت سبع المثانی ګرځولې دی. داسې اووه آیاتونه چې د دې بل ثاني نشته یا دا بار بار نازل شوي دي. او دغه رنګې یا ډېر د نورو آیاتونو نه د نورو کتابونو نه مستثنا عجیبه آیاتونه دي، جدا شان والا آیاتونه دي، او دا قرآن عظیم دی او دا مال راکړی شوي دي. دارنګې تفسیر اتقان کې لیکلي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمای چې سورت فاتحه دا گویا کې پورا قرآن پاک دی، اجمالی قرآن، مختصر قرآن سورت فاتحه ده. او د دې مقصد دا دی د قرآن پاک کې چې کوم اصولی خبرې بیان شوي یا مخکې دینونو کې څومره مسلې بیان شوي، احکامات بیان شوي، دا سوره فاتحه د هغه ټولو خلاصه ده د دین اسلام او د مخکینی څومره چې آسماني دینونه دي د هغه ټولو دینونو چې کوم خلاصه ده او هغه کې کوم بنیادی مسائل بیان شوي دي هغه سورت فاتحه کې بیان شوي. دا څنګه بیان شوي دي؟ نو د آیات لري قرآن مجید او ټول آسماني دینونه چې کوم دي هغه په څلور علومو باندې مشتمل دي. یو ته ویل کېږي علم الاصول یا علم العقاید، او بیا په علم الاصول کې او په عقیدو کې درې څیزونه دي. یو توحید د الله، رسالت د نبی علیه الصلاة والسلام او د قیامت. او دا درې واړه څیزونه علم اصول سره چې تعلق لري دا سورۃ فاتحه کې بیان شوي دي. لکه د الله ذات او صفات هغه په الحمدلله رب العالمین کې بیان شوی دی. او دا نبوت چې کوم دی الذین انعمت علیهم په دې کې بیان شوی دی. منعم علیهم چې په کوم خلکو باندې الله انعام کړي هغه رسولان دي، نو په دې کې د رسولانو بیان شو. او دا د قیامت بیان مالک یوم الدین، دې کې د قیامت دی بیان دی. الله رب العزت د آخرت د ورځې مالک دی. نو ګوره علم الاصول اصولی خبرو کې درې خبرې دي، درې واړه خبرې قرآن پاک په دې صورت کې بیان شوي دي. او قرآن او ټول دینونو کې څلور علوم، یو پکې دا علم دی، دویم علم چې کوم دی هغه پکې علم العبادات دی، هغه هم په دې صورت کې بیان شوی. ایاک نعبد، خدای پاک خاص تا عبادت کوما، عبادت هم پکې بیان شوی. دریم علم هغې ته ویل علم السلوک ویلی کېږي. علم السلوک ویلی کېږي د نفس صفایي او نفس چې کوم دی د شر پابند جوړول او د الله رب العزت د احکاماتو ته آماده کول. نو د دې بیان هم په سورت فاتحه کې شوی دی په دې دوه آیاتونو کې. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ او بل اهدنا الصراط المستقیم، خدای پاک زتانه مدد غواړم، ستا محتاج یم. علم السلوک کی بهترینه خبره دا ده چې انسان خپل ځان د الله محتاج وګڼي چې زه هیڅ شی نه یم او الله سره هر څه دی او هر څه دی. میں کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا ہے اور ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. بعض صوفیاء و بیان چې کوم انسان دی چې الله بی ہے، وې دا هم شرک سره تعلق لري. نه، الله ہی ہے. بہرحال علم السلوک بیان په سورت فاتحه کې شوی دی. او څلورم علم چې کوم دی قرآن پاک او آسمانی دینونو کې هغه علم القصص هغې ته ویلی کېږي. د مخکینی امتونو حالات بیانېدل او مخکینی امتونو او گروه دوه قسم دي، یو نیکان خلک یو بدان خلک. نیکان خلک څوک وو؟ هغې سره الله څه کړي او د هغې به ته سوال کې، او بدانو خلک کوم او د هغې سره الله څه کړي او د هغې نه به ته پناه غواړې. نو دا هم په سورت فاتحه کې بیان شوي علم القصص. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، د نیکانو بیانو شو، نیکانو خلکو لاره باندې ما روان کا.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. د گمراه خلکو او د بيدینه خلکو نه اوساته. نو قسم درته پکې یو قسم قصص ترته هم اشاره وشوه چې نیکان بدن خلک تیر شوي دي او د نیکانو په لار روانېدو دپاره سوال کول پکار دي، د بدانو لارې نه اجتناب کول پکار دي او د هغې هم الله ته سوال او دعا کول پکار دي. نو بهرحال څلور علوم په قرآن پاک کې او په ټولو دینونو کې اهم دي. علم الاصول هغه هم دې کې بیان شوی، علم العبادات هغه هم دې کې بیان شوی، علم السلوک هغه هم سوره فاتحه کې بیان شوی او دغه رنګې عزتمند علم القصص هغه هم سوره فاتحه کې بیان شوی. دې وجې نه سوره فاتحه ته ام القرآن وایي او ام الکتاب وایي، د ټولو کتابونو مور او اصل، ځکه چې هغې کې څه بیان شوي هغه ټول دې کې بیان شوي. بهرحال عزتمندو دغه رنګې یو حدیث پاک کې راځي، حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په تمام قرآن کې د ټول نه بهترین سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین دی. دارنګې ترمذی شریف کې یو حدیث راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د الله په ذات مې د قسم وي او په الله مې د قسم وي چې دا قسمه صورت نه په تورات کې نازل شوی، نه په انجیل کې نازل شوی، نه په زبور کې نازل شوی. دومره بهترین یو صورت دی. او دغه رنګې یو روایت کې راځي چې صورت فاتحه د افضل القرآن، د ټول قرآن افضل صورت دی. او حضرت مجاهد تابعی رحمه الله فرمای چې ابلیس 4 ځله جړلی دی ډېر زیات او خاورې په سر باندې اچولی دي. 4 ځل ابلیس شیطان جړلی دی او خاورې په سر باندې اچولی دي. یو چې کله ابلیس ملعون شو، مطرود شو، ورټلی شو، وویستلی شو، په هغه ورځ باندې هغه ډېر جړلی دي. دویم چې کله ابلیس شیطان په ځمکه باندې راکوز شو، د جنت نه وویستلی شو، الله د فضل او د رحمت نه محروم شو. او دریم چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته آمد وشو، بعثت وشو، په دې باندې ډېر زیات جړلی دي او د خفګان اظهار یې کړی. او 4م چې کله سوره فاتحه الله نازل کړې ده نو ډېر زیات هغه پریشانه شوي او جړلی. نو دا 4 وانه نعمتونه دي لوی. او داشان ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي، یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې د الله د عرش د لاندې چې کومه خزانه ده، د هغه خزانې نه 4 څیزونه الله رب العزت چې کوم دی هغه نازل کړي دي. دا د الله د عرش لاندې خصوصي خزانه ده، یعنی خصوصي طور سره الله رب العزت د دې څیزونو حفاظت کړي. نو هغه خزانې خصوصي خزانې نه چې کوم خاص 4 څیزونه راغلي دي د الله د عرش د لاندې خصوصي خزانې نه، نو هغه 4 څیزونه دي. یو عزتمندو آیت الکرسی، دویم د سوره بقره اخیری آیاتونه، دریم سوره کوثر او 4م ام الکتاب سوره فاتحه. دا 4 سورتونه الله رب العزت د خپل خصوصي خزانې نه، د عرش د لاندې خزانې نه د امت له ورکړي دي. نو دا په موږ او تاسو باندې د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی، لوی پیرزو ده. موږ له څه پکار دي چا باندې لوی نعمت وکړي هغه د هغې شکریه ادا کړي. شکریه ادا کول څنګه دي؟ د دې تلاوت وشي، په دې عمل وشي او دا د خپل زندگی دستور جوړ کړو. قرآن پاک کې الله رب العزت بنی اسرائیل باندې نعمتونه کړیو. قرآن پاک کې هغه بیان دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. اے د پیغمبر اولادا د بنی اسرائیل د یعقوب علیہ السلام اولادا زما د نعمتونو شکریا ادا کړئ. موږ ته دا خبره ولګي یادې بنی اسرائیل او اورئ موږ ته، یعنی څه مطلب؟ بنی اسرائیل زما د نعمتونو شکریا ادا کړې نه ده، زه هغوی نه خفه یم، د هغوی په کتابونو کې مې ورته بیان کړی او ستاسو په کتاب کې ورته بیان کوم. نو عزتمندو موږ له د الله شکریه به څنګه ادا کوو؟ د الله د نعمتونو چې کوم موږ له راکړي دي د قرآن په شکل کې، د عمل په شکل کې، د عقیدې په شکل کې، د حکومت او د ریاست د چلولو په شکل کې،
هغه من خپل نافذ کو، خپل بدن کې، خپل ملک کې، خپل خار کې، خپل اداره کې، خپل کپنۍ کې، خپل کور کې، په خپل دی دماغو کې د اسلام نه ځان متاثر کو. او دغه رنګ عزتمند نور بعض فواید هم په سورۃ فاتحه کې دي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمای او هغه لیکلی دي چې ما د دې دوو کلماتو نه اعلی کلمات چرته نه دي کتلي چې کوم په دې سورې فاتحه کې بیان شوي. دا دوه کلمات بهترین کلمات دي. داسې کلمات ما چرته نه دي لیدلي د خپل ژوند په مطالعه کې. او هغه د ایاک نعبد و ایاک نستعین، د الله عبادت او د الله مدد. ویل دا دوه څیزونه داسې دي چې دا د شر نه خالی دي. باقي که هر دعا د هر څیز باره کې هغې کې څه نه څه شر شته، که مال غواړي، جایداد غواړي، او دغه رنګې اولاد غواړي، کور غواړي، دکان غواړي، نو هر یو څیز کې خیر هم شته، شر هم شته. واحد دا دوه څیزونه چې د شر نه خالي دي، یو د الله عبادت، یو د الله نصرت. نو عبادت ستا د طرف نه دی، نصرت د الله د طرف نه دی. او نصرت او عبادت یو ځای بیان شوي دي. معلومه شوه چې د دوی ډېر ډوب تعلق دی، جوور تعلق دی یو بل سره. یعنی که مدد د الله غواړي، عبادت د الله کوه، او چې عبادت د الله تعالی کې، مدد د الله به در سره حاصلېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو عبادت خاص الله رضا دپاره، او عبادت کې چې کوم دی ډېر زیات اهتمام سره کول پکار دي. دغه تفسیر قاسمی کې لیکلی دي چې سوره فاتحه د ټول قرآن پاک راز دی. راز سوره فاتحه د ټول قرآن راز دی. او حسن بصری رحمت الله علیه فرماید، یو حدیث را نقل کړي چې کم انسان د سوره فاتحه تلاوت کو، وی گویا کې د تورات، زبور، انجیل او د قرآن پاک تلاوت کو. نو د یو صورت کې عزتمند تورات، زبور، انجیل پورا پکې پروت دی. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو له د سورت فاتحه د لوستلو، د وظیفه جوړولو، د دې په ترجمه باندې، تفسیر باندې پوهېدلو، او د دې په احکاماتو باندې عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.